نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان أما بعد جملہ دان آیا ہمیں گفتار ہمیں جملہ دان آیا ہمیں گفتار ہمیں ہست دانا رحمت للعالمین درود شریف ہوئی زما محترم و مشران و کشران رونو د دې مجلس د تقاضا مناسب تقریرونه تاسو ما نه مخکې زما د مرګرو واورېده زه ستاسو د دې علاقې باشنده یم بارها زما تقریرونه تاسو اورېدلي دي زما خپل ځاني هم دا ځل شوق داو چې د بار یو ملما راشي خار کې اکثر د بار ملمانه تقریرونه کوي زمونږ دی علاقه کې یو ملما دی تقریر کوي هغه ستاسو مخ کې وکړ ماشاءالله خدای دې هغه ته جزای خیر ورکړي او تاسو ته دې خدای جزای خیر درکړي چې تاسو په ډېر شوق باندې داغي تقریر واورئ زه لږ غونډه وخت د پاره تاسو مخه ته یو څو ضروری خبره عرض کوم او غینه پسته به دعا وشي ما چې کومه جمله د قران کریم ستاسو په مخ کې ولسته داغه مطلب دا ده چې اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ تاسو داخل شئی په اسلام کې
کافه په مکمل اسلام کې نه نوځي، لیکن داسې نه چې سمنا او سنمنا سکوا او سمکوا، نه چې مسلمانې نو بیا به ته داخليږي په مکمل اسلام کې. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو تابعداري مکوئ د لارو د شیطان، ځکه ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان چې دی دا د انسان د پاره ډېر لوی دشمن. دا د دې آیات ترجمه ده، دا څه د خدای قهر دی، دا څه د بے مطلب مخلوق زیات شوی دی چې پناه په خدای، نه خزه پکې ځایږي او نه سړی پکې ځایږي او نه لارای پکې ځایږي، بد حال. ته هم لنډه غونې چیرمنې ورشه کنه. عرض داو چې دا د بارا وفات میاشتا یو خط وختي چار اولېګ هغه کې لیکلیو چې د بارا وفات کې دا سینماګانې ولې نه بندي. دا خبر وړاندې ځکه کومه سړی به وي زما د خط جواب ونشو. عزیزا په اسلام کې دا نشته چې په محرم یا بارا وفات کې د سینما بند شي. اسلام کې دا نشته. اسلام کې دا دی چې د اسلام ملکی پاغه کې بس سینما او دمتوب او کنجرتوب نه. کوم ملک چې ځان ته اسلامي ملک وای پاغه ملک به د کنجرتوب او د دمتوب اډی نه. احترام د بارا وفات یا احترام د محرم دا معنا چې غانه بجانه دي بند شي او سینما دي بند شي. د محرم د احترام د وجه ا د محرم د احترام د وجه نه باندې د شیاګانو دی یری باندې محرم ماته چټو نه مروړي. محرم د احترام وجه نه ا د شیاګانو یری. نو پر ریډیو ټلویزیون باندې لس ورځې چې ده غانه بجانه بند دي او بارا وفات کې سنیان خودي خسیان د دوی تیار نشته. نو ستاسو لپاره بیسکوپ څه بند کیا غانه بجانه څه بند. تاسو خیال راځي. عرض مې داو چې زه د دې په حق کې قطعا نیم چې یو مخصوص وخت کې دی یو دمتوب بند شي. زه د دې په حق کې چې د کال 12 میاشتې دی په دارالاسلام کې کنجرتوب او دمتوب نه. ستا د دې صوبې اسمبلی یو قانون پاس کړو چې دمه باندې غړيږي په صوبه سرحد کې. دا قانون اوسم شتا. تاسو وګورئ چې د چا واده به دمه شوه او په بالا مانای کې خو ما خیال دې سور کفر دی چې واده یو دمه پکې ګډه نشي. اوس تپوس داو کوي د حکومت نه چې دا خو قانون دی چې په صوبه سرحد کې به دمه نه ګډيږي. اسمبلی دا قانون پاس کړو. آیا دا اجازت ورکړي څوک؟ ولی دا روا او ناروا خو په خوا د خدای په اختیار کې د پیغمبر په اختیار کې. په پاکستان کې روا او ناروا د پاکستان د افسرانو په اختیار کې. په خوا د خدای خواخوا چې کوم شی به روا کو کوم به ناروا کو د خدای خواخوا. نن د دوی خواخا ده چې د پاکستان افسر وي چې روا دمه ګډېدل د چاپلار په ناروا کړ بلکې په خپل پکې ناس
اپکی دا داورې دو درته نه وایم بلا پکې ناست اپکی دا داورې دو درته نه وایم اپکی نو تما ته وایا چې اذا كان الغراب دليل قوم اذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم سبيل الهالكين وای چې کارغه د قوم رهنمای کارغه مخکی او مونږ ورپسې نو د کارغه کار څه دی د ګنګې طرف ته تلل نو سيهديهم سبيل الهالكين زرده چې هغه په خپلم د غلو د ډیران طرف ته زور کی او تابه مغه طرف ته بوزي ته وای چې د کوم ملک ډنډه د چا پلاس کی او په خپل ابستاو زمات سه اصلاح کوي ابستاو زمات سه اصلاح کوي دیو جنا خپنه شي دا د افسرانو حال بل طرف ته تاسو خلق بار وفات جلسه دا او صاحب باتای لګې دلی دي او را لې پکې کېناستي او غنټه دو تیرې شو را تخکاری چې جوړ ډاکټر فدا حسین حضرت ډېرې دواګانې کې چې جنت ته بوزي جنت ته نه اتی ته بوزي جنت ته ګورو مونږ ته ګورو بل طرف ته تاسو ځان ته وګورئ ځان ته ابل اورز زمونږه دکان مخه ته دو جنجونه سره مخامخ یو دای مخه متنو تروانو یو داغه مخه دی خور روان دواړو سره یو سره پولیس بینډو او بل سره دا کوسډب بینډو چې دواړه مخ شو نو صاحب ور سره مونږ روانو مونږ ور سره وکړ او چې دواړه سره مخ شو نو بند منډه په ځای پر خوا جنجان ټول په غړي دوش ټول هغه حال الته جوړ کو چې نه لارې تلې شو او نه موټر تلې شو او صاحب یو باد د خالد ابن ولید اولاد ټول غړي ده دا مونږ پښتانه چې ځان ته وایو کنه د خالد بابا اولاد ټول غړي ده اوس چې زه غړېږم او ماته یو سړی وایي چې ته هډمه نو زبې په تو په علماء چې الکه ماته د ډم بای د ډم لکای نه خکرې نه په سلور بولی نزي دم وای هغه چاته چې کار د ډم توپ کوي ګډیږي ډولکه غږی سورنه غږی په کوم میدان کې چې ډم غړیږي زه ورته صفا کوي کټونه ورته چي بالښتونه راوړي چلم ډکې او د ډمه بړواګانو ته نیسی او پسکې دا ټول د له وزامن ډمان دي دا ټول نو د خالد بابا اولادا مون تبا قوم یو تبا لری مزي ټول ورځ په دې سرک ګورا چې لس پښتانه رواني لس نو الله دې امان راکړي د دې دا تللو ګورا د دوی دا خبرې وګورا د دوی دا لته وګورا د دې دا حرکات سکنات وګورا سل خرب دیر شي چې لس پښتانه روان چرته وګوري ته پښتون قوم نن د دنیا قومونه اسمان سره خبرې کوي دنیا قومونه څوک جازونه جوړي څوک توپی جوړي څوک اټم بم جوړي څوک هایدروجن بم جوړي څوک جوړي څوک جوړي او چې سار پاسي چې اوس کې سر پکار ټیټ کې نو ماخامي چته تاسو څه کوي ټول ورځ پی جنگول مرزان جنگول کونتر ساتل
یعنی ستاسو دا کار ټول او د مور توره شړای لنګ او د لور کاسیر یې څومره درن دی تنه لک په داسې قوم باندې او په داسې خلکو باندې دا خلک دا قوم دا عمل چې ته مړ شې جنازه دې وکړه صاحب یا اجي شرف الدین صاحب وکړه یا د منو خان جمعات امام وکړه یا دننا کباړی مولا وکړه هاجي جنازه وشوا او سلور جمعه در پسې ختمونه وشو بس تاسو لکه دا راغلي دي چې جوړ مونږه په دې بخنه کې تاسو خیال دا تانو په ختم باندې ته بخنه کېږي یا پادیرا تانه تقسیمول یا پادیرا الوا او روټي تقسیمول په دې ته بخنه کېږي زما دې په خدای باندې قسم وی چې دا ټول په خورستا پالوا مورشي یا ټول په خور تستاس قاتونه تقسیم شي یا در باندې ختم نو شي چې تا په ژوند قرآن سره یارا نکړی نیوی والله د جنت بوی در باندې حرام دی قرآن بال د مرګ نرستو داغه چا شفارس کوي چې چا په دنیا کې د قرآن یارا نکړی وی جناب محمد رسول الله با په قیامت کې داغه چا شفاعت کوي چې چا په دنیا کې د رسول الله یاران لکړي په دنیا کې قرآن حدیث د محمد رسول الله هغه تنس دې ناراضي په یو حدیث په کلونو کې عمل نه کې اذان شي جمعه ته نزي منزل نزي خدای ته کنزل کې د خدای زوی ورته وي ابل اورس په دغه ډاګه کې چې ډمه غړې دا ډمه ته تاسو د خدای لور ویلې دي په دغه ډاګه کې چې دا ډاګه د چاوا او په دې کې د ډمه غړې دوی اجازه ور کړې دغه ډاګه د دوی د مرګ پاتې شه زما ډاګه به زما بخخنی ته به معنا پکې ډمه غړې دا خانی د علاقې او دا نوابی د علاقې خان دې ته وي نواب دې ته وي خان دې ته وي چې پالاکا کې څوک ته کاغذ کته نشي دا کو سړپ دا خانت دا به زمون شپارس کوي قیامت کې به مونږ خدای نه خلاصي چې څوک د خپل لاسه مونږ ته د بی دینه اډې پرانی تاسو هغه ته د خدای لور ویلي وګورئ کنزلې د پاسه یو بل ته د خدای زوی وایي کنه وایي که خبره د پاسه زا که پیغمبر راشم والله کده پرېدم وایي کنه وایي د خدای زوی یو بل ته پیغمبر به دران اخلاص نکی خدای به دران اخلاص نکی دا خلق بم د مولا په جنازه د مولا په ختم او د مولا په سقات باندې بخله کیږي او خلاصيږي دا خلق وای څوک چې چات پیرنګي ته ولې کافر وای ځکه چې پیرنګي عیسی علی السلام ته د خدای زوی وای پرې خبره پوهیږي پیرنګي ته کافر ولې وای ځکه چې عیسی علی السلام ته د خدای زوی وای يهودو ته کافر ولې وای ځکه چې عزیر علی السلام ته د خدای زوی وای نو چې ته خپلو کې یو بل ته د خدای زوی وای تاو يهودي او تاو نصراني کې څه فرق دی بھائی برائے خدا خدای ته وګورئ تباہ یو نور بم تباش نور بم غرق کم سیلاب چنن کابل راټینګ کړي دي اور پکې بل دي اغم جګری دي چې د روس غوندې منحوس قوم سره لګیا دي جنگيږي خدای دې نه کیاغه سات
هغه سیلاب په مونږ را نشي چا هغه خو بیا هم خو ستا ملک کې چرته تنبو کې پناه واغستا تب کم خوا تخته که سبزی والا تو درېږي او سره باټینګن ګرانی یا ولی که کساب تو درېږي او چرته غوخه یا الله رسرا ولی دا وګوره غوخه ګرانه ده او ظالما یعنی دا ستا ایمان غوخه او باټینګن او سبزی ده چې دا ارزانی نو میرا ولی او چې دا ګرانی نو رای ولی خدای بندا دا وایا چې یا الله وګه دې ما تګه دې ما نهر دې ما خو پروردگار دغه پلیت قدم نه مساته خدای د روس د امریکې نوم کفار تباہ و برباد کې اے الله ته د مسلمان قوم لاج ساتي په دې وطن کې قسم په خدای چې د لوګي مرشه هغه ډیره خدانه هغه چې دا پلیت قدم ستا په سر باندې سور شي دا خو چې په چار اغلی راغی نه تاسو کا دی وجنا عزیزانو سوچ کوا خبره چې کې اخلاق پیغمبري زدکا ادخلوا فی السلم کافه کې دام راځي چې ته چې خبرې کې سوچ ورته کوا خبره د خېټې نه روزي معده یو ګنده ځای دی د دې اور حالن کوا په دماغ کې هغه نه پسې بار راو باسنو صفا بروزي چې دې ځنه هم داسې ډایرکټ دخلین او باسي غلو نه راوته دا غل ډوډۍ لګیای دا دې خلکو خبره تاسو اورئ یعنی زمونږ دا خبره دې پښتنو شریفانو معززین زمونږ د ملک صاحب معززین دي شرط صاحب دولت او پیسې ور سره غلي دي کده شاخه تا خایزوي دي هم معزز دي دولت سره څوک نه معزز کی بنگلې سره څوک نه معزز کیږي که سره معزز کیږي په خو او په خصلت معزز کیږي په اخلاق معزز کیږي چې جبه خی په دې معزز کیږي پیسې خو ارچا سره راځي زمونږ د وطن کې وګوره چا سره چې پیسې راغلي دولت راغله غل فزان تپی شرابي هغه ده زناکار هغه ده پلاهور کې ډمه ساتلی دی او د دې ځنه پیسې ورلېږي ستاد دې علاقې خپلې پلاهور او چې هغه تشریف راوړي په منډای کې ورته ځینی ولې اعلان دې موټر ولاړی پاس چرګان دی او تیکی دی او خوراکونه دی او مزه چرچی دولت خدای تعالی دې له درکړي تمالی دلوي مالی دلوي چې هندوانو سره به دي پیټي اوچتول هندوانو لوخي به دي وینځل خراړې ورکې شوې او چونګې ملکې شوې هندولاړو دولت تا تراغه بجای د دې چې ته د خدای شکریا ادا کې چې کہاں میں کہاں یہ نگہتے گل نسیم صبح تیری مہربان خدای داستا مهرباني دا چې تجارت د هندو سره مال دراکو حکومت د پیرنګي سره مال دراک دا مسلمانان دا کوسډب چا لفټینه ته نه پرېخو دا چا ډیپټي کمشنر ته نه پرېخو پیرنګیانو زمانہ کې با بیړه باندې تباشوا صوبیدار به صوبیدار میجر کېده بنشوي لفټین به کیپټن کېده بنشوي بابو به چرته هټلر کېده بنشوي پیرنګیانو تلونه پس نن ټول نظام د ملک ستا پلاس کې راغلی دی تا ته پکار دی چې شپه ورځ خدای ته په سجده پروته چې یا الله په مونږ دې دا مهرباني کړې ده چې مونږ له دې ملک راکو مونږ له دې حکومت راکو دوی په ځان دا مهرباني وکړه چې خزه بربندې کړې لوړې بربندې کې شراب او زنا او کباب مړه چې په کوم آرام تو بلاس برکیږي صرفه پې نه کړي دا خدای شکریا مونږ ادا کړ زما عزیزانو اپکه گئی ما که په قیامت کې مالدار سره دوزخ تلار شي فکر نشته او دنیا کې خې مزي کړی دي که قیامت کې دوزخ تلارو زبلاور پس خبر استاو زما ده چې په دنیا کې ممڅو نکړه خوار او سپیرو زاری
او په قیامت کې جهنم تملار شونه زمون خو بیړه دواړه جانو کې تباله غریب دی ولی دوزخ تلار شي په قیامت ولی دی وجنا په غریبای کې اسباب د نجات ځان ته جوړ کړي اسباب د خلاصي ځان ته جوړ کړي پیسې راغی عیاشي مکوا لوفری مکوا زمون دی علاقه کې ډېر خلق داسې شتا ډېر چې داغي خانگی حال ډېر خسته دی ډېر خراب دی واړر خويندې پردي نوکرۍ کوي واړه رونه پردي نوکران دي مور پردای جامې وینځي او زوی چې بارو ګوره تبوي چې د افلاطون د زمانه عمده ده تعالی شرم نه در بلدا درتا اپیل مپیل نکوم او یشناله پند ورکاو چې پند نه د شګي پند ورک په سر کچ اور میګي مات اپیل نشتا کدا ټول پاکستان بی دین شي زما څه کولې بس زه خپل فرض زما ایمان دې چا دا کوم به باقی دی پويګه خدای پويګه چې څه خو خدا غدي خوشاله ګم پدې چې ملک په دین آبادی ملک کې دین وی ملک اسلام وی د ملک قانون قران د ملک قانون قران هغه ورځ یو میټینګ جی تاسو مشورې ورکړي چې اسلامی نظام راشینو یو پکې وی چې یاره جی دې لپاره اصلاح معاشره پکار ده چاول د معاشره اصلاح وشي نو بیا د شریعت راشي مال پارام کینا په دې خبره د افسر خوشاله و ما زمونږ عادت ده د بازي مليانو کوم دا چاپلوسی شته خو چې افسر وګورو کنه وسه ستاپلار غوس نکد قطب وته دا چاپلوسی ممکن دی صاحب دا افسر لداسش مال شوروش وجی اسلام مال بالکل اسلام معاشره پکار نه ده یو لک سلیر زرا پیغمبران راغلی دي اول به اسلام معاشره وشو بیا به پیغمبر راتلو که یک دم به پیغمبر راغی د مکه اول اسلام معاشره شو نو بیا رسول الله راغی که یک دم راغی په مکه کې دعوت د نبوت وکا قانون د اسلام دی یک دم په ملک راشي اسلام معاشره به خپل کیږي یک دم دا چل دا نه دی اول به چا الله لاري ورتاواري کې اسلام ته پدې بم سورې دي تیری شي خیال امراغه مشورې او کوي مليانو سره څنګه چل او چې بازي دی او شي بازي خیر دی د سلګ لګ او چې لګ مونږ کې دا کمه ده او دا مونږ غوندې اناړي غوندې چې به لګ څه مطلب لګ سامان لګ مګ پکې نشته یکدم چې د شپې سملو چې سار را پاسو د پاکستان په عدالتونو کې د خدای قرآن پروت بس که اسلام راولي خود شپې بارډر وشي او سار به قرآن په عدالتونو کې پروتي د ملک فیصله به په قرآن کې دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا دورنگی خوان نکی یک دم او انشاءاللہ چی یک دم اعلانو شد قرآنی احکاماتو پا ملک تبیا امنو گورا سکونو گورا غلونی ویشو او دیو غل نلاس غس او په دغه چوک کې زوړن شو هر یو چې پتیریږي د لاس به تخنیک چې و بیړای اعلان ورته لګیدلې چې چور کا یہ انجام ہوگا اوس خو چې غل رونی سي پولیس والا اور پسې منډه 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 مړ راوي چې راوي نه څه چې کچارو ته بوزي په ضمانت را اخلاص اغل بیا را شیطانیدار ته داسې بریت تا وي سدي وکړه تاسو دې ځان ستړي صاحب
سړی او خزه سره یو ځای ونیسي، س پولیس ته مخ کې رواني سرستو او شابه او تبه چاله بس ملک اړه غړې او چې عدالت ته پیش کی څنګه چل دی اخذ را پاسي وې هیڅ چل نشته. و دا پولیس چې نیولې وې دا نه ونی دي دا پولیس والا مونږ پر ازا سره یو ځای ته تلیو اته تاسو کې چې زور مور خو نو وینه عرض میں داو چې ستاد ملک نه بدکارای به وځي اعلی چې زناکار اونې وشو او اعلان شو چې سبا پلس بجې به په کننګم پارک یو خزاو سره ਸੰساریږي اور سره پلاس کې کہانی راوړی میدان کې سړی ودرې او لکه خلق ورتراشي ترغه پکانو ولي چې په مغه کانو کې خخشي او مردار شي. سمره دنیا چې ورته ولاړی او د تماشو کې د سړی لبیا د مریض بنز دین شي. خزه تر دې پزمکا کې خخه کې او دنیا ورته ولاړی او پکانو ولي تبیا خزل دز مریض ورکدا د کور بهر روزي نن خستا په ملک بازار لګې دلې ټیکسی موټر والا پار سرک چې ګډه بدر ته ملاوي رشکا کې ماس خوتن کې لا پار سرک چې ګډه بدر ته ملاوي ستا ملک خو بازار لګې دلې دا دروغ دي اسوک دین نه خبره ده او چاته دا پته نشته. د ملک اصلاح بالکیږي چې زناکار ਸੰسار شي د غل نه لاس غوس شي اتیا درې بیا ته وګوره چې دا خلک ټکی کنه ټکی سو پورې چې دا پالیسی ستاسو ملک د قانون وي په اسلام ته پاته پیمانه وي چې دا خلک اسلام معاشره دي ته وي چې موږ ورته تقریرونه کوو چې لکه دا کار مکوې دا کار مکوې دی په دې منی کی دا خو د چندخ د ذات نه چې ته لاندې دباویا پاسپورت دا خلک خدا سي چې ته څومره لاندې دباوې هغه پاسپورت کوي. د دوی علاج څه دی؟ علاج شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں. شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد. دا ازلی بدبخت پوازونو نصیحتونو نټیکیږي د دوی پویول په مصرای تورا پکار دي الکه روزه دی ولې وخړه او وی چې خبره شا سټ تلته دا غلا دی ولې وکړه جی د غلا کړی دی دې او شوټه لاس ته ګرځي زنا دی ولې وکړه روي او میدان ته ولې ته ګوره چې ټیکی کنه ټیکی اوس به مونږ ګرځو چې اسلام دا اسلام معاشره دي ته وي کوم خیال کړی دا پولیس میټینګونو کې کله کله وي چاله کړه دا ټریفک افتاده ټریفک کنه مونږ بس کوو جی وای تاسو به وایي چې خلکو ته وایي چې داسې ځه چاته به داسې ځه په خپل لاس ځه پاغله ته پیمانه وای ابای ملې ونه شو په ترجمه باټینګ غواړي یعنی تاول په دې بالا معنی کې دا خلق به تداسه او داسې کې صحیح داسې به کې د چونګی نه تر ډبګړای پورې تزاو دي خلکو د چرونه لګ داسې ځه ولی داسې ځه ابا رونه لګ داسې ولی یعنی ما خیال دی چې عمر بدیم که خدای کم کړی کنه نو ته د چونګی نه تر ډبګړای پورې دا کار خو ته پدې کې ها پدې کېږي یو افسر راځي انسپکټر یا ډي اس پی او ترکش داسې ځالکا داسې خجي جبل ترک داسې ځه خجي
او کته ته رورا د سیدن پرورا مور خو دوی نه دا د ډنډې مسلمانان ډنډه قانون او ضبط سخت پکار دی هغه نه پس بدوي ټکی او چې ضبط سخت نو عقل تصور مکوت عرض میں داو پیسے رالی عزت راغے اقتدار راغے خدای ته رجوع شه خدای ته رجوع شه او هغه پیسې خرج کاوه په هغه ځای کې چې کوم د خدای د رضا ځای وي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضا ځای وي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر کول د جمعې ورځ و او یو سړی مخامخ ناسته لنګي والے دے کمیسی نشتا ټوپای نشتا او لګیا دے جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تقریر خلاص کړي راوي غوښته چاله کتا ولی جړل ورته یا رسول الله کما ته اجازت وی هغه کې زه چې وایم چې د سړی ځامن ورک شو کنه خدای راستی کا درو هغه کې لونه دی درو نه دي کې اوس دا سړی توب نشته چې هلته واس کیږي تقریر کیږي رشکې سره ولاړ دي وامره ده چې سبا دا نه وایي چې دا د دروغ وي چې پسترګو درته وخه ما زه چې ویم چې د سړی ځامن ورک شو ا دروغ نه دي یو سړی سره دومره احساس نه ما ته ګورې اته ګورې په پرې د یو شی وامره ده درته مې وخوده چې زما تصدیق وشي زه غلط نه ویم چې دا غرق او تباہ قوم دی آئنده دا تصور مکو د دې ملک او د دې قوم د خیر ورځي چرته چې زمون خلکو دا مالی دا کرداري مونږ ته به خورس خدای په دوربین کې منخي ار ورځ با نوې غم وی مونږ به پسوځو یو ورځ به غم راشي چې د خاورو تیل 14 روپۍ ګیلن وای خدای غرق په بل ورځ براشي ضرورا غټه غوښه 12 روپۍ کیلو یا الله غرق شو په بل ورځ براشي ضرورا ګوپی سره د دومره منډه په 15 روپۍ کیلو یا الله بیا غرق شو په بل ورځ براشي ضرورا شنه پیازم په 15 روپۍ کیلو سره د دادا پانو هر ورځ به د بنی اسرائیل غوندې نوې عذاب در باندې راځي نوې بنی اسرائیل باندې به هر ورځ نوې عذاب راتلو